بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو سباله یعنی د ګل پروز باندې سحر نه هونواله تر ماښامه پورې 400 په چوک کې د ایم اس په ضد باندې درنه ده. دا درنه د غیر معینه مدت د پاره ده، یعنی په بل ورځ به می په بل ورځ به می په بل ورځ به می تیرو 2 میاشتو راسي د احتجاجي مظاهرې د درنې د حالات روان دي. ډیر خلک وایي چې دا د ذاتي لانجه ده یا د صحافیانو ذاتي لانجه ده. کتونکو د صحافیانو دغه خده پورې ذاتي لانجه ده چې یو غریب خاندان یو ماشوم په هسپتال کې مري، هغه صحافیانو ته کال کوي، صحافي ځي د هغه کورج کوي او هغه صحافي بیا په کمره کې بندوي، په هغه باندې تشدد او هغه ته سپورستغي او بیا په هغه باندې پایار کوي. زه دغه صحافي د خده پورې شوه، د صحافي دغه ځای کې کار و، ته د غریب اواز یې پورته کو. خو د دې نه علاوه 400 کې 2 هسپتال دي. یو رجړ کې چې کوم دی مدر اینډ چلډرن هسپتال چې په ټول پاکستان کې 2 هسپتال دي، یو په سند کې دی او یو د پښتونخوا په 400 رزړو کې دی. دا هسپتال د عوامي نشل پارټۍ په دور کې جوړ شو. دې ته د اعلی پایي مشینري راغلی ده. یو یې خو دغه هسپتال نه بیچو جوړه کړله. هغه هسپتال په ضلعي یعنی په ډسټرک هسپتال کې ځم که ما مخکې ویلو چې په علاج کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ګایني وارډ نشته، چلډرن وارډ نشته. د 400 ډسټرک هسپتال نه دې نالایق ایم اس، دې بد اخلاق ایم اس هغه ختم که. آی روز مریضان هلته کیزي، کمې زنانه چې د ماشومانو بیماره وي، ماشوم په هسپتال کې وشي، ښځه چې کوم دی رزړو ته راولي، ماشوم هلته کې پاتې شي، ماشوم دلته راولي، ښځه هلته پاتې شي، دې کې یو مړ شي. خدای ته منظوره وه. دې نه علاوه کتونکو موږ تاسو ته ویلو چې صرف د 3 هپ اپریشن کې 40,000 روپۍ د ایم اس اخلي او دغه کرپ وزیر صحت له چې کوم دی دا پیسې ځي، هغه بیا په څه لګوي؟ ځکه په هغه مضبوط لاس پروت دی. کارډیالوجي کې دی 180% اخلي. بار دکانونو سره دی ملو دی. صحت کارت لپاره چې کومې دوایانو پیسې مختص شوي دي هغه دوایانې دی نه اخلي او دی د هسپتال سرکاري دوایي چې کومه مفت خلکو ته ورکړل کېږي هغه دی خلکو ته مفت نه ورکوي او دا بد اخلاقه ایم اس په دغه صحت کارت په دغه پیسو کې لګوي. ډېر خلک دا و چې دی خو د شپې خوب نه کوي، د شپې روڼ کوي، هغه د شپې خوب ورځي نه. په دې د هسپتال ډاکټرانو هم ویلي چې د میډیکل چیک اپ وشي. موږ هم دا غوښتنه کوو. یو خو دی سایکو دی، یو ذهني چې کوم دی نو دی ټیک نه دی او هغه ته د 2 غټ هسپتالونو چارج ورکړی دی. نو د دی چیک اپ وکړي شي. باوري خبره کوم چې بده باندې یو میډیکل بورډ کینی او د دې دا ذهن چې کړی شي د کې دی د نشې اثرات وګوري، بیا به دې ټول قام ته پته ولګي چې موږ څه دپاره لګیا یو. بیا کتونکو تېره ورځ موږ صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړو. صوبایي اسمبلی ته لاړو. د 404 ایم پی ګانو به دا وي چې یاره موږ نه غواړو دوی به ایم پی دوی به اسمبلی ته څنګه راځي. هغوی بالکل نه غوښتل او د هغې باوجود موږ اسمبلی ته لاړو. په اسمبلی کې بیا واکاوټ وکړو. بیا راله 2 وزیران او نګهت اورکزی چې کومه ده اختیار ولي صاحب هغوی راله بهر رال په اسمبلی کې په هغې باندې بحث هم وشو او آینده اجلاس کې په هغې باندې قرارداد خو هم پاس کېږي. نو کتونکو دا یو عوامي ستونزه ده. په دې کې زه مننه کوم د عوامي نشنل پارټۍ، د قومي وطن پارټۍ، د جمعیت علماء اسلام چې په دې کې زموږ سره کلک ولاړ دي په سباني احتجاج کې. موږ جماعت اسلامي ته، پیپل پارټۍ ته، مزدور کسان پارټۍ ته، د 400 څومره سماوي عوامي تنظیمونه دي د هغوی نه غوښتنه کوو چې دا یو قومي مسله ده. موږ دا هم نشو ویلی چې ایم پی ګانو ضد رانیولې دی، خو موږ دا ضرور وایو چې کرپشن روان دی او هغوی ته د دغه هسپتال یعنی د عام ولس پیسې ځي هغوی په دې باندې چپ دي.
قوم سره څومره زیاتې روان دي. سبا به دا خلک د چا کوڅې ته ودرېږي ووټ په غواړي، دوی ته به دا خبره نه یادېږي چې 2 میاشتې احتجاج روانو، ستاسو دا حیثیت چې یو MS هم نشو ټرانسفر کولی، نم شو معطل کولی، د هغه خلاف هم د کاروي احکامات نه جاری کول، خو د کاروي احکامات د دې MS خلاف جاری شول او د کرپشن دا باب کولو شو. نو دې کې بیا اسم کچھ پرد نشینوں کے بنام آتے ہے، نو د دوی نومونه پکې راځي. د هغې دپاره دوی د جونه پورې دی سار کړی دی چې د جون بجټ او دی دسخط وکړي او د دغه پنډونو دغه بند چې کوم دی دا وشي، نو به دی به ټرانسفر شي. موږ اوس د صرف د ټرانسفر مطالبه نه کوو، د د معطل کېدو د په ضد باندې کاروي کولو، د سره د احتساب وشي. د ډېر په لویه کچه باندې کرپشن کړی دی. د 400 خلکو صحافیانو همیشه ستاسو دپاره اواز پورته کړی. 2 میاشتو چې صحافیان خپلې پیسې لګوي، صحافیان خپلې منډې تړلې وخي، خو صحافیان درنه په دغه احتجاج کې چې څنګه مو سره ملاتړ کړی دی، آینده هم درنه د ملاتړ تمه لري او په دغه احتجاج کې درنه د ګډون بلنه لري چې تاسو پکې ګډون وکړئ. عام او خاص ته په دې کې دعوت ورکو چې وښایو دې صوبایي حکومت ته، وښایو د 404 MP-ګانو ته چې په دې اسمبلی کې ناست دي، بلکې هغوی سره هم ښېګړه وکړو. بې بسه دي بیچارې، د SHO نه هغوی تپوس نشي کولی. د یوې ادارې نه جمهوري حکومت خو داسې وي، دا خو ډیکټیټرشپ دی چې څوک چاله ووټ ورکړي چې خپل تپوس وکولی شي که نه. هغوی د ځان تپوس نشي کولی، نه هغوی به د قام څه تپوس وکړي. بهرحال صحافیان ژوندي دي او صحافیان دا تپوس کولی شي. هر ادارې ته دا وایو چې قدغن نه منو په صحافي باندې، چې غل نه وي د باچا نه مه یارېږه، صحافي درغې خپل موقف وله ورکه، خو صحافي په ادارو بندوه مه. نو کتونکو دغه څو خبرې مې سره شریکولې. سبا له د غیر معینه مدت نه به دغه احتجاجي درنه شروع کېږي. څه قسمه نقصان شو، ضلعي انتظامیه د 404 MP-ګان به دې ذمهوار وي. د مخکې نه ورته ویم، د یوې هفتې نه ورته مخکې ویلي دي DC بې بسه، د جنسو ریپورټونه ځي، د پلاتون د وړاندې یو کرپ وزیر صحت هلته ناست دی، عمران خان یې خوشحاله ساتلی دی، فیصله نشي کولی. د هغه کرپ وزیر صحت وړاندې وزیر اعلی بې بسه، زموږ د 404 MP-ګان بې بسه. دا کوم صورت حال د قوم سره د ظلم کېږي دی که نه، خو هغوی د خپل کرپشن دپاره دا خو دوی خو د کرپشن نه پاک که نه. زه چیلنج سره ویم چې دا وزیر صحت کرپ دی خو نه دی، چیلنج سره ویم. په هسپتالونو کې کرپ MS-ان لګولي دی خو نه دي. دا د بیچو نه د ډسپنسرۍ قابل MS هم نه او دلې د 2 هسپتالونو چارج ورکړی. مړه د انصاف دی، وچه بدماشي ده. بهرحال موږ همت نه بیلو، زموږ دغه تحریک به روان وي، تر هغې به رواني. د 400 د خلکو دپاره خو ځان لم یو، جیلونو ته ځو، هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. په دې 2 میاشتو کې ښه منډې تړلې مو والدانه چې هسې ناست یو، پیسې مو لګېدې، مالي نقصان، د وخت نقصان. خو د 400 د خلکو دپاره، د ځان دپاره نه، د ځان دپاره دومره شی نه دی. خو لانجه چې کومه ده د کرپ وزیر صحت سره ده، پکې خړ شوی دی. نو ځکه چې کوم دی دا تحریک له نور هم دوام ورکو او دغه وزیر صحت په هم د دغه کرسۍ نه خلاصو چې دی د سپینې جامې غل دی او د قوم سره دوکه کوي. سبا له ضرور ګډون کې ډېره مننه، خوشحاله